څنګه چې منځ عبادت ته نو داسې نکاح هم عبادت ته. نو د منځ د پاره په شریعت کې طریقه شته، نو د نکاح د پاره په شریعت کې طریقه شته. مونږ چې منځ کو عالم نه تپوس کو، حج لزو عالم نه تپوس کو، زکات ورکو عالم نه تپوس کو، حج جهاد لزو د عالم نه تپوس کو، نو داسې چې نکاح کو نو به د علماو نه تپوس کو. نکاح دا عبادت ته، او نکاح داسې عبادت ته چې یو څو څیزه داسې دي چې پاغې کې 1,40,000 انبیا شریک دي. بعضې سنت د یو پیغمبر سنت او بعضې داسې چې د هر پیغمبر سنت. نو نکاح دا د 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرامو سنت ته. نو چې یو کار 1,40,000 انبیاء کړي، د هغې دپاره به شریعت کې طریقه نه وي، هغه به عبادت نه وي، د هغې دپاره به شریعت کې څه طریقه نه وي. مونږ ذهن کې دا دی چې منځ عبادت دی خو نکاح عبادت نه دی. نکاح یو رواج دی او خپله یوه مرضي ده، خپله یوه خوشحالي مناوول دي او زما خوښه ده. دې کې زه آزاد یم که هر څه کوم، نه، دې کې که دې ځان آزاد کو نو وروستو به نقصانات وویني، او چې نکاح کې دې ځان د شریعت پابند کو وروستو به برکات هم وویني. نو نکاح عبادت دی. نکاح به څنګه عبادت نه وي؟ د ټولو نه ړومبې په عرش باندې کم عمل شوی دی؟ په عرش باندې د ټولو نه ړومبې د کائنات نه مخکې د آدم علیه السلام نکاح شوی ده. ړومبې په عرش د آدم علیه السلام نکاح شوی ده. آدم علیه السلام جنت کې و خو خفه و. رب العالمین وی ولې خفه یې؟ وی ملګری مې نشته. بیبي دا د ژوند ملګری دی، دا د سفر ملګری دی. وی ملګری مې نشته. رب العالمین پې پرکاری شان راوستله، او چې آدم علیه السلام بیدار شو نو الله د ضلع ایسر نه بیبي حوا پیدا کړل. آدم علیه السلام چې بیبي حوا ولیده نو خوشحاله شو، د ژوند ملګری ولیده. نو دې کې یو څو مسلې حل شولې. آدم علیه السلام الله د خاورې نه پیدا ک، او بیبي حوا د آدم علیه السلام نه پیدا کړه، او بلې د ضلع ایسر نه پیدا کړه، د پختۍ نه پیدا کړله. نو یوه مسله دا راووتله، څوک تپوس وکړي چې یاره د ښځې مینه خاوند سره ډېرې که د خاوند مینه ښځې سره ډېرې؟ تاسو ته دا مسله معلومه ده؟ د خاوند مینه ډېرې که د ښځې مینه ډېرې؟ د چا مینه سیوا ده؟ علماو نه علاوه عوامو ته وایم د خاوند مینه سیوی که د ښځې؟ د ښځې. ښه